او دا زمونږ د دې اسلافو د دې مشرانو دا یو طریقه وه چې هغوی به په حضور علیه السلام باندې په کثرت سره درود شریف ویلو. د دې باره کې ما سره یو کتاب دی اخبار الاخیار 93 صفحه باندې لیکلی د بختیار کاکی رحمت الله علیه، دا د حضرت خواجہ غریب النواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت الله علیه مرید دی. د باره کې راځي د بختیار کاکی علیه رحمت چې د به دروازې 3000 مرتبه د دوانو جانو سردار باندې درود شریف ویلو. وای داسې موقع یو ورځ راغه چې د نکاح او د واده خبرې شروع شوې، نو د دې نکاح او د واده او د ولیمې په دې صورت کې 3 ورځې د دنه دا معمول پاتې شو. 3 ورځې د نبی علیہ السلام باندې درود شریفونه وای. وای په 3 شپه باندې په دغه دور کې یو صاحب دا غنوم دی رئیس، هغه رئیس له د دوانو جانو سردار په خوب کې راغی. شاه عبدالحق محدث دهلوي سے فرمای چې دا څومره په دې ځمکه باندې چې دا مولیان د یو بل سره اختلافات کې د دې ټولو استاد دی. اخبار الاخیار کتاب دی 93 صفحه د ما سره پروت دی. هغه وایي چې رئیس نوم یو کس هغه ته د دوانو جانو سردار خوب کې راغی، ورته فرمای اے رئیسه ته چې سحر پاسې بختیار کاکی صاحب لورشه ورته وایي ستا چې کوم معمول دی چې ته هره شپه ما باندې 3000 مرتبه درود شریف وې، 3 شپه د هغه درود شریف تحفه ما ته نه پیش کېږي، وجه څه ده؟ چې سهار را پاسېدو لاړو بختیار کاکی صاحب ته وایي وي د دوانو جانو سردار خو اول پتا باندې سلام وې او د سلام نه پس وایي چې 3 شپه ده ته ولې درود شریف نه وې؟ بختیار کاکی صاحب خپل عذر پیش کو چې داسې مسله راغلې وه، ما ته ټیم نو ملو شوی د ملمنو د شاګردانو د موریدینو د صاحبانو تګ راتګو د هغې خدمت کې ما ته وخت نه ملاوېدو. دې نه دا پته لګي چې دا زمونږ د مشرانو د اسلافو درود شریف ویل یو معمول دی. او دا هم ته معلومیږي چې څوک د دوانو جانو سردار باندې په توجه سره درود شریف وایي، حضور مبارک خپل امتی یو پیژني، د هر ځای نه پیژني چې دا امتی په ما باندې درود او سلام وایي. دا هم ته پته لګي چې څوک درود شریف وایي او هغه پرېږدي، حضور مبارک ته دا پته هم لګي چې زما د امتی دونه پیره درود شریف وایي، اوس یې ولې نه وایي؟ او بیا نورو خلکو ته هم په ګوته کوي چې دته ووایي چې ته ولې درود شریف نه وایي، چې د خلکو په زړه کې هم د هغه قدر او قیمت راشي.